السلام علیکم ملګرو د پاکستان او افغانستان د کرکټ مینوالو د لپاره یو ډیره ښه خوشخبری ده. ویډیو مکمل وګورئ چې د پاکستان او افغانستان سیریز را روان دی. دا سیریز چې کوم دی دا صرف T20 سیریز دی، صرف پکې 3 T20 میچز دي چې دغه میچونه به په شارجه کرکټ سټیډیم کې یو په 24 تاریخ، یو په 26 تاریخ او یو په 27 تاریخ دا میچونه کیږي. دا میچونه به د دوبۍ په ټایم 9 بجې سٹارټ کیږي، د پاکستان په ټایم به 8 بجې سٹارټ کیږي. خو په دغه میچونو کې به تاسو له پاکستان یو نوې ټیم ملاويږي. نوې ټیم مقصد مې دا چې دغه میچونو کیپټن به شاهین افریدي وي او ورسره به نوي کلاړیان وي. نوي کلاړیانو کې محمد حارث سکم دی، سایم ایوب دی، حسیب دی، احسان الله دی. دا څلور کلاړیان خو کنفرم دي چې دایله به دغه ټورنمنت کې چانس ملاويږي، دغه سیریز کې به چانس ملاويږي. اوپننګ چې کوم دی سایم ایوب دی او د محمد حارث ته یا د فخر زمان، دا درې کلاړیان چې کوم دی د اوپننګ د لپاره یا فخر زمان به ون ډاون وي. نور سایم ایوب او محمد حارث دا کنفرم دي چې دوی په دغه سیریز کې وي. بابر اعظم پرست باندې دی، بابر اعظم په دې چې کوم کیپټن دی شاهین افریدي دی، خو کې د راتلونکي ټایم کې خپ پرمننت د پاکستان T20 ټیم کیپټن شاهین افریدي شي. بابر اعظم د T20 کیپټنی والی او کې د راتلونکي ټایم کې د ODI کیپټنی هم والی. د بابر اعظم د کې هیڅ شک نشته چې هغه یو آوټسټینډینګ پلیئر دی، یو ډیر ښه کلاړی دی، خو صرف د ODI T20 کې کدا غو سټرایک ریټ تاسو ګورئ اکثر په خلک مطلب تنقیدونه هم کوي د کم سټرایک ریټ په وجه باندې. زموږ چې کرکټ څومره هم زړه کلاړیان دي، شعیب اختر، وسیم اکرم، دا خلک به هم تنقیدونه کوي د غیر سټرایک ریټ په وجه باندې. نو شاهین افریدي چې کوم دی T20 کیپټن شو او T20 د لپاره PCB لګیا دی چې د T20 د لپاره د پاکستان یو نوې ټیم جوړولو کوشش کوي. هغه نوې ټیم کې بدای یو تخلی ینګ چې څومره هم کلاړیان دي، مطلب سایم ایوب شو، محمد حارث شو، احسان شو، دا کلاړیان له بدای موقع ورکړي چې کم کلاړیان مطلب اوس PSL کې ښه پرفارمنس وکړي. نو د کې د PSL کې 4-5 داسې کلاړیان دي چې ډېر ښه پرفارمنس کړی دی او هغه له به چانس ملاويږي د افغانستان په دغه سیریز کې. نو کوس د افغانستان په دغه سیریز کې دغه کلاړیانو ښه پرفارمنس وکړو نو کې د شي پرمننت دی ټیم تلاشي، T20 ټیم تراشي یا ODI ټیم تراشي. T20 دغه سیریز کې بابر اعظم هم نشته، محمد رضوان خو لا کنفرم پته نه لګي او ورسره شاداب، دا درې کلاړیان چې کوم دي د برپرست باندې وي. بابر اعظم 100% کنفرم ده چې هغه رشت دی، خو محمد رضوان او شاداب بدایله 50-50 خبره ده کې د شي دا کسان هم پرست باندې کی. نو دغه سیریز کې به تاسو د افغانستان سره چې کوم سیریز دی دغه سیریز کې به تاسو د پاکستان یو نوې ټیم ملاويږي، یو داسې ټیم به چې د PSL نه راوباسي، نوې کلاړیان له چانس ورکوي، یو ایکسپریمنٹ به هم کوي. او د افغانستان یو تکړه ټیم دی، خامخا یو ټف مقابله به وي، بالنګ کې ساندانش له موقع ورکوي. نو څومره هم د افغانستان او د پاکستان چې کوم کرکټ فینس د غي د لپاره خوشخبری ده غدا چې سیریز را روان دي د پاکستان او افغانستان په شارجه سټیډیم کې د درې وړه میچونه په شارجه کې دي، په دوبۍ سټیډیم کې نشته، صرف ور صرف شارجه کې ول درې وړه میچونه کېږي، یو په 24 یو په 26 او بل په 27 درې میچونه دي. د دوبۍ په ټایم 19 او د پاکستان په ټایم 8 بجې بلا میچونه سٹارټ کېږي د شپې د روزه ماتي نه پس. روزه کې چونکه سیریز دی نو روزه ماتي نه پس په دا میچونه نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ.